که دیو له چا اوټ ورکړو نه بدلی. بس لنډه خبره. کارونه خو دوی ډېر بې حسابه کړي خو په لیکلو نه راځي. ابه په کمپیوټر باندې حسابو. بله ورځ سکاټن را لیږلي دي، دوه پکې مسواک دي، یو پکې ټیلر پیپر دی، پوه شوې که نه، یو پکې د پرتوغاښ ډکې دی او یو پکې پتری دی چې په دې حجامت کوئ. د هغوی نه خو یې جامې وړي دي، پرتوغاښ په څه شي کې واچوي. اخو د ورونو مشرانو کشرانو السلام علیکم. کارونه خو دوی ډېر بې حسابه کړي خو په لیکلو نه راځي. ابه په کمپیوټر باندې حسابو. د دې ځای نه یې ونیسه، دا یو میل کلی دی. په دې یو میل کلي کې دی یو سړی قرآن وخوري چې ده یو ګاډۍ مساله یو ځای کې اچولې ده، والله کې یې اچولې ده. او بله ورځ یې چې دا حادثه جوړه شوه، اول خو دې دغه ته وګورئ د ګیس ته چې دې سداجان دلې د کورونو ته را رسېدلی دی او دا څومره وخت شو، موږ ته لا د اوسه پورې راونه رسېده. په لار کې پنچر دی. دا د یوه خبره. دویمه خبره چې کومه دی چې دا واقعیت وشو، د شپې دا خوړ راغی او زموږ دا دې غاړه کلی که ورلی یو ومکو ته نو نیم کلی یې وړی دی. نو د دې نه دوی ټول خبر دي، په نیټ باندې هم راغلي، په ریډیو هم ویلي، پرس یې ویلي. دوی په دې ځای ځي او راځي، قسم به ته وخورم که دوی هسې ورستانه شوي دي. بله ورځ یې سکاټن را لیږلي دي، دوه پکې مسواک دي، یو پکې ټیلر پیپر دی، پوه شوې که نه، یو پکې د پرتوغاښ ډکې دی او یو پکې پتری دی چې په دې حجامت کوئ. هلکه د دې نه خو سیر غوړي ښه، د دې نه پاوچی ښه، د دې نه دړی وړه ښه. تاسو دومره د خدای تعالی وږي شوئ. د هغوی نه خو یې جامې وړي دي، پرتوغاښ په څه شي کې واچوي. اخو د شپې 3 بجې راغلی دی، هر شی وړی دی. اوس په پرتوغاښ به په وږا شو که د ځان نه به یې تاوو، که ټیلر پیپر به پکې ستاسو تړو. ورونو په خدای مې د قسمې چې ټوله دوکه ده، ټول چې کوم دی وخت پاس کول دي. او ور سړی ځان له لګیا دی، دوی د خپل ځان غم کوي، د قام غم اړو شته دی نه. ګینې دې کورونو له به راغلی به چې دا کورونه یې وړي دي چې د دې خو موږ یو دغه وکړو که نه، یو جړه فریاد خو دې خدای پاک ته وکړو، هغه دغه خو یې پرېږده. ورونو بس د نن نه واورئ، که دیو له چا اوټ ورکړو نه بدلی. بس لنډه خبره. جزاک الله.